بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د کونډې د درد په باره کې نن یو څو خبرې کوم تاسو سره، چونکې د دې پیشنټس ډېر زیات راځي او هغوی ته مختلف قسمه پرابلمز دي. زیات تر زه نن چې کومه خبره کوم نو هغه د 40 سال نه بره چې کوم خلک وي او هغوی ته تکلیف وي، نو د هغې په باره کې نن زه خبره کول غواړم. اکثر دا ایج سره چې دی نو دا دردونه شروع شي. ولې شروع شي؟ که مونږ د جوینټ ته وګورو نو چونکې دا جوینټ چې زموږ د کونډۍ دا دی نو دې ته مونږ ویټ بیرنګ جوینټ وایو. لکه په دې باندې زموږ د وجود ټول لوډ نو دا هغه په دې باندې زیات لا هغه برداشت کوي. نو د دې د برنۍ هډوکي او لاندیني هډوکي چې دی نو د دې په دې منځ کې چې کوم منسکس دی یا کرچ دی نو یا څوک ورته کارټیلیج وایي، نو دا اکثر د 40 نه پس چې دی نو دا لږ دغه شروع کی دا سولیدل شروع شي او زیات چې په دې کې کم خپل ساینوویل فلویډ یا دننه په دې جوینټ کې چې کم فلویډ نو هغه هم کمې شروع شي ورسره. نو دې کنډیشن ته چې کم دې ته دا درد کیږي نو دې ته مونږ آسټیو ارترایټس وایو. او زیات تر چې مونږ ته اکثر پیشنټس راشي نو هغه وایي چې زما د کونډۍ دا دننه طرف چې دی نو دا درد کوي، چې کم د دې دننه طرف دا یادوي چې دا درد کوي دننه طرف. نو د دې وجه دا چې د انسان ولاړي نو د زیات لوډ چې دی نو دا دننه طرف باندې. نو مونږ چې اکثر ایکس رې وګورو نو په هغې کې د دننه طرف یا مونږ ورته میډیل سایډ وایو نو دا یو کم کرچ چې دی دا زیات سولیدلي او د بار دا چې دی نو دا کافي نارملی اکثر او دا زیات خراب شوي. اکثر دی کې خلک دا وایي چې یاره ما ته ډاکټر ووایي چې ستا په ایکس رې کې په دې جوړ کې دا ګیپ کم شوی دی. نو دغه ګیپ چې دی نو دا هم د دې لپاره چې مونږ دا وګورو چې آیا دا منسکس چې دی نو چې دا څونه دی د دې سایز کم شوی دی، دا خراب شوی خو نه دی. بعضې ټایم کې بالکل په ایکس رې کې دا ګیپ بالکل ختم شوي، هغې ته مونږ ایډوانس آسټیو ارترایټس وایو. لکه هغې کې بیا دی چې هغه جوړ بدلول غواړي. خو په دې کې بیا مختلف سټیجز دي، یو سټیج 1 دی، 2 دی او بیا 3 دی او 4 دی. سټیج 1 او 2 باره کې نن صرف خبره کومه. هغه 1 او 2 دی چې هغه ارلی دی، چې ارلی مطلب په چا چې دی نو صرف دا فلویډ چې دی نو چې دا کمی شروع کی، خو نور چې دی نو هغه دا کم منسکس یا دا کرچې چې دی دا یې ټیکیه. نو داسې خلک چې نو د دې که په دغه وخت کې د دې پراپر ټریټمنټ وکړي او د احتیاط ورسره وکړي نو دا په دغه سټیج کې سټاپ کیدی شي او دا فردر سټیج 2 او سټیج 3 ته چې دی نو دا بیا مخکې نه ځي. نو د دې ګریډنګ چې دی نو دا اکثر مونږ دا په ایکس رې باندې کوو چې دا په کم سټیج کې دی. خو په دې کې د ټولو نه ضروري خبره سټیج 1 او 2 کې دا را چې یوازې میډیسن نه دي. میډیسن خو ټیک ته هغه خو ډاکټر چې ورته په کم د مریض مطابق لکه داسې جنرالي هر چا لپاره یو شان نه. یو کس به د هغه به شوګر یو کس به بلډ پریشر یو کس به سره د ګردو مسلې نو هغه به د هغه یا به د چا ویټ سی وایي ورسره نو هغې مطابق په هغه ته میډیسن لیکلی شي. خو د هغې نه علاوه دته چې کم احتیاط دي چې لکه دی به مونځ په چیر کې کوي، دغه شان دی به چې دی نو ورسره انګلیش په موډ استعمالوي، په پوڼو باندې به ډېر خیجي کوزیږي نه. دا یو څو احتیاط دي چې دا به ورسره دی کوي. نو دې سره به که میډیسن هم استعمالوي نو که فرض که دی سټیج 1 کې دی او د منسکس یا د کرچې چې دی دا ټیک دی نو دا کافي حده پورې به دی سټیج 2 ته چې دی نو زیم نه، او که فرض که د زیم نو د هغه د کال په ځای به دا 3-4 کاله پس هغه به ډیلی شي که دا احتیاط ورسره وکړي. دغه شان دې خلکو ته یو دا مسلې چې دی اکثر وایي چې یاره مونږ چې اکثر د شپې سملو نو که دا دواړه کونډۍ زما یو بل سره ولګي نو په دې کې هم دا ډېره زیاته څړیکه وکړي، ډېر درد وکړي. نو دا هم چې دی نو د دې یو غټه نښه ده، خاص کر دا د میډیل سایډ. نو دا ورسره یو ضروري دغه چې خاص کر ما په دې کې یو بل پوینټ دا نوټ کړی دی چې د داسې خلکو په د هډوکو کې چې دی نو دې کې هم کمزورتیا ورسره شروع شوي. لکه د دې دا سرونه چې دا لږ رجیدلي آسټیوپوروسس چې کوم ته مونږ وایو نو دې کې زیاته ضروري خبره دا ده چې د دا سیز هم سټاپ شي چې لکه دا هډوکي دا کمزورتیا چې دا ټیک ته مونږ د جوړ غم خو کوو خو چې د دې دوايي هم ورسره استعمال شي چې د هډوکي هم ورته لږ مضبوطي. او آسټیوپوروسس خو نن سبا ډېر ښه میډیسنز دي چې هغه دې لپاره استعمالیدی شي.
نو چې دا مو سره دغه شي نو زیات دغه شان که سټیج 1 کې نو په هغې باندې به انشاءالله دا سټاپ شي 2 ته به نه ځي او که په 2 کې نو هغې نه به فردر دا خرابېږي نه 3 ته به نه ځي. خدای مکه لکه دا بیا دغه ته هم تللی شي چې لکه بالکل د دې دا کم منځ کې دا کړچې چې دا ختم شي نو بیا به یې کې دا جوړ بدلول غواړي. نو که فرض که د سټیج 1 او 2 نه خیال وساتلی شي دې کې اکثر مونږ خط کتلی دي چې خلک احتیاط نه کوي د خپو په سر ناست هم ډېره زیاته کوي او بس وایي چې زما به د دردونو ګولو سره وخت تېرېږي. نو دا چې لږ احتیاط وشي او پراپر میډیسن ورسره استعمالوي نو دا دې ته ډېره زیاته فایده کوي. تاسو ډېره مهرباني.